د معاشري غټ کینسر هم دا دی که نه دی؟ الله دې حفاظت فرمایي. او زمونږ غټه موضوع حضرت والا رحمت الله علیه غټه موضوع نظر حفاظت د زړه حفاظت، غلط تعلقات، غلط مجلس، غلط سوچونو نه ځان ساتل. دا د دې مجلس د دې ناستې بس واحد ایجنډا ده، بس یا 1 پوینټ ایجنډا ده، غیر الله نه ځان بچ کو. مونږ الحمدلله کوو، الحمدلله روجي نیسو، الحمدلله تلاوت کوو، الحمدلله د دین څومره خبرو کې حصہ اخلو، الله دې قبول کړي. زمونږ مسله هم دا ده د ګناه نه بچ کیږو، ګناه نه، او خاص تر باندې دا د عشق مجازي او د شهوت او د بدنظرۍ او د فیسبوک او د انټرنیټ او د ټچ موبایل او د واتس اپ، هغه دنیا ده چې علمان والحفیظ اللہ زمون ساتھ حفاظت فرمائی. نو حضرت فرمائی پوری ہمت سے نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے. نفس تقاضا رکاول پکار دی، بریک لگول پکار دی. سمانا یعنی دا تقاضا باندې عمل مکوا، دغه خبره باندې عمل مکوا، دی باندې مرا باسا، دی تشاکا څنګه به دا پرې دی، څنګه به دباوي. استغفار وایا، 2 رکعات صلات توبه کا، صلات حاجت کا، نیک مجلس کې مرګرو سره غب شپ شروع کا، مور پلار سره کېنا، کتاب راوالا، سم مقنینو کم از کم د قبر او د آخرت منظر سوچ کا. دا خبره خو یعنی یقیني ده کنه. هر دویمه درېمه باندې اعلان کیږي مړې سحر او دیش پی دی. الله دې حفاظت فرمایي. چې سپیکر وټنګيږي خدای خیر څوک وفات شو. دا غو مشاهده ده کنه. هر درېمه څلورمه داسې هفته نشته چې هغې کې الله دې حفاظت فرمایي. الله دې ټولو بخي چې مړی نه دفن کیږي. د مرګ منظر سوچ کا چې مرګ زما مرګ راغو، ځنکدن دی، ساره نه ووته، د فرشتو او د آخرت کړکیا کولو شوه، زما د آخرت سفر شروع شو، زما اعلان وشو، زما د اوس میندې خویندې ټول جاړي. یا خدای پاکه چې کم کور کې دومره کلونه عمر تېر کړی دی، هغه کور نه زما جنازه تیاریږي، ورته وواله ده. اوس یې تختې ته واچولم، غسل یې راکو، کفن یې راکو، او زه چې دی کور نه ووتم. یا الله کم کور کې زما دومره مدت تېره شوې ده، هغه کور کې زما ځای نشته دی، زر یې وباسي، بیا بوی کوي. او جنازې منځ شو، اوس چې دی تکبیرونه وشو، او زما جنازه مکمل شو، زما تدفین دی. زما رونه او زما پلار او زما ترونه ماماګان ما چې دی سپاري قبر ته، زما بس یې خښتې بند کړي، او زما زه اوس تنې تنها قبر کې ماله فرشتې راځي. یا الله زه به څه ویم؟ دا یو جھلک یو تصور وکړه لږ. ته بیا تماشه کوه چې وسوسه څنګه راځي دله. دا د مړۍ خېټې سودا ده. دا پارسیوانان وایي که نه، مړه خېټه فارسي وایي. دا د غنمو فساد دی. دا په ډکه خېټه مو روټۍ خورو، دا دې فساد دی. مولانا روم رحمت الله علیه، شیخ سعدي رحمت الله علیه وی دا واقع لیکلی ده چې دمشق کې یو ځل قحط راغو. یا عاشقانو ته یو کس ویل چې څنګه چلو کومه، معشوق راولم که روټۍ درکمه؟ هغه ورته ویل چې معشوق په بلوله روټۍ راوړه. مرو عشق تهیر شو. دا عشق نه دی، دا فسق دی. دا عشق نه دی، دا فسق دی، فسق. او دا د غنمو فساد دی. دا دو ټوک تفسیره ده په دې باندې. غنمو خدای الله رزق خدای الله روزي د نعمت دی، شکر دی. خو دې به څه کې چې موږ د غنمو نه غلطه فایده وچتو، په ډکه خېټه روټۍ خورو، شکر ادا کولو په ځای باندې غلط سلط سوچونه او غلط منظر او فیسبوک کې ننوځو او بدنظري کېږي. نو د هغې به د غنمو فساد دی. بیا د غنمو او د روټۍ نه چې کوم طاقت جوړېږي، غلط ځای کې استعمالېږي، غلط سوچونو باندې او غلط حرکتونو باندې او غلط وسوسو باندې او غلط سوچونو باندې دا شیزونه دا کېږي. داسې کس د بار د مرګ مراقبه، د مرګ منظر
او څومره آیاتونه روایتونو کې د مرګ ځنقدن او د قبر د آخرت مراحل راغلي تفصیل سره بیان شوي دي. هغه مضامین، هغه احادیث مبارکه، هغه آیاتونه، د هغه آیاتونو تفسیر چې سړی سوچ کی یا داسې قریب ترین رشتہ دار د هر چا وفات شوي الله دې وبخي، هغه قریب ترین رشتہ دار مور وي، پلار وي، تره وي، ماما وي، رور وي، خور وي، جوخ یار دوست وي وفات شوي، د هغه د مرګ سره ځان ته یاد کی چې د هغه جنازه، د هغه د تدفین، د هغه د قبر، یا الله دا سفر څنګه به دا سفر کیږي. دا د هغه کس دپاره دا علاج دی چې کم د وسوسو نه تنګي، کم د بدنظرۍ نه تنګ وي، کم د عشق مجازۍ نه تنګ وي، او کم کالج یونیورسټۍ کې او په سکول کې او په معاشره کې د دې غلط سلط تعلقاتو نه تنګ وي او ځان بچکول غواړي، ځان دې نه پاکول غواړي، دغه دپاره دا علاج دی. بھئی تاسو په خبره پوهېږئ؟ ها بھئی زه غلط خو نه ویم، دا زمام ضرورت دی، دا زموږ د ملګرو ناستو ملګرو هم ضرورت دی، معاشره کې د هر چا د ضرورت دی. اتقوا الله حکم دا صرف علماء له نه دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا